امام مالک رحمت الله علیه چې ونو د لسو کالو په عمر کې د قرآن یاد کړو خواوشا د علم دومره شوق چې دی خو په مدینه کې و چې کوم ځای به اورېد مدینه خو آلریډي د علم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مرکز و لوی لوی حضرات په هغې کې په مسجد نبوي کې یو ځای په ځای به علم خلکو ته ښوده نو یو ځل امام مالک رحمت الله علیه خپلې مور ته د دې خواهش اظهار وکړو چې زه علم کوم نو وی مورې پویه شوه د هغه د احساس او جذبه محسوسه کړه نو وی سپینې جامې ورته واغوندولې په سر باندې ورله پټکی وتاړه او ورته وی چې اذهب فاکتب الآن لاړ شه او اوس د خیره څه علم زده کوه نو امام مالک رحمت الله علیه ډیر په وړوکوالي باندې د حدیث او علم زده کول شروع کړي داغه د وړوکوالي په استادانو کې مشهور استاد دی امام ربیعه الرای ربیعه الرای دا ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی په 132 په 136 هجری کې وفات دی او امام مالک رحمت الله علیه د دنه ډیر علوم او حدیث د کړی دي علامه زرقانی لیکلی چې د امام مالک رحمت الله علیه د استادانو شمیر د 900 نه وړي او یو بل عالم دی غافقی رحمت الله علیه هغه لیکلی چې 95 کم سل خو هغه استادان دي چې په ریکارډ باندې دي او چې پچا کې به څه کمال لیدنو په دې مدینه کې ته علم حاصل کړی دی امام مالک رحم الله بار ته نه اتل ډېر دا یو بل مسله ده سفر او هجرت چې دی نو دا په علم کې د اضافه او د برکت سبب دی لیکن د علم د حاصلولو د پاره هجرت یا کور کله پر خودل ضروری نه دی چې جذبه خالصي نو په کور باندې او په کلی کې هم علم حاصلې دی شي امام مالک رحمت الله علیه د دې مثال دی او نورم ډېر خلک دی چې جذبه صادقه طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شک و ساقی چته غواړې نه نو بیا چې څوک تقسیمې داغه نه ګیلولې کې اخو یاسم تقسیمې خو د دې د پاره رښتینی جذبه پکار ده نو امام مالک د هغه خلکو د پاره مثال لې چې چا په کور او په کلی کې علم حاصل کړی دی نو امام مالک رحمت الله علیه په مدینه کې د دې لوی لوی حضراتو نه علم حاصل کړی دی دا بل استاد د امام مالک رحمت الله علیه امام نافع د عبد الله ابن عمر غلام او به آزاد کو خود علم لوخ او دومره لوی حیثیت یو چې په مدینه طیبه کې د جنت البقیع په خوا کې کورو او شاګردان براتلو دته په غرمو ولاړو چې کله به دی راووتو انتظار به کاو امام مالک رحمت الله علیه وی زبان د هغه عقیق نه راتلمه جنت البقیع ته او امام نافع ته می انتظار کاو وی دې چې به کله راغې نو وی بیا به د حدیثو درس شروع شو او د دنه دومره ډیر علم زده کړی دی چې په موطا د امام مالک په کتاب کې چې وروسته تذکره کوي ان شاء الله د ټولو نه زیات روایتونه د نافع پر روایت دي بلکې دا لا سکه امام مالک رحمت الله علیه خوش قسمته شخصیت ته په امامانو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د په منځ کې صرف دوه کړي او دوه واسطې دي امام مالک خبر زده کوي د نافع نه نافع خبر از دکړه د عبد الله ابن عمر نه عبد الله ابن عمر وای ما ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سې کولا دای فرمایل دای وی دای ونوی د دې نه منو وکړه د دې حکم وکړو علماء لیکي دي ته سلسله الذهب وای د سرو زرو زنجیر امام مالک نافع عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله نافع
امام مالک وی نافع ویلی هغه وی عبد الله ابن عمر ویلی هغه وی رسول الله ویلی د دین بل مختصر سند په امامانو کې د بل چا نشتی دا دومره عظیم انسانو او امام مالک رحمت الله علیه دا اعزاز حاصل دی دا امتیاز ورته حاصل دی دارنګي بل استاد یو امام عبدالرحمن ابن هرمز رحمت الله علیه په 117 هجری کې وفات ده او دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ زوممو شاګرد یمو زومیمو د سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ساندو وکاله امام مالک رحمت الله علیه د په حلقه او د په شاګردۍ کې استلی دي وای د دسرا د درس او د تدریس او د وخت تیرولو وجه سوا د امام مالک رحمت الله علیه بل رو نیوزل د دیو پلار تاسو کو دیو مسلې نو دیو چې جواب ورکو نو د رور جواب صحیح د امام مالک رحمت الله علیه هغه جواب خطاو وړو کې کشر پلارم کله کله دا خو علمی خاندانو په بچو باندې امتحان کوي نو پلار د تقار شو امام مالک رحمت الله علیه ته پلار قار شو ټول ورځ په کوترو پسې ور پسې نو دغه دی الله نو امام مالک رحمت الله علیه سره احساس پیدا شو نو لاړې د عبدالرحمن ابن هرمز شاګردۍ کې وکاله تیر کړه او داسې تیر کړه چې بیا به چې د مسلې تپوس چا کوو نو هغه ته به د ټول نه مخکې یادوه دا هغه مشهور استادان زه یادوم دارنګې بل استاد یې صفوان ابن سلیم رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه د دسر وخت تیراو دی استاد هم دا مخصوص کړ چې بری شاګرد کې نخنی خانه موجود دي او امام مالک چې کله کشر وړو کې نو د خلکو مویلک وي دا د عربی ژبې الفاظ دی بلکې دا تصرف کیږي مویلک معنی د وړو کې مالک نو کشرو نو یو ځل دی استاد خوب لیدل دی چیرې ما یو آینه ولیدم ډېره ښایسته ده زه پکې ډېر ښکلی ښکارم نو امام مالک ته وی ما ته د دې تعبیر وښایه نو هغه وی استاد محترم زه خو شاګرد یم زه به څنګه تاسو ته تعبیرونه ښیم وی نه نه زه په تا باندې اعتماد کوم زما دا یقین دی چې ته به د دې تعبیر ویستی شي امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې یاره ما ته داسې ښکاري چې انشاءالله ستا به آخرت ښایسته یو ښایسته تعبیر یې ورته وکړو او دا وجه چې حدیث کې راځي وي کله چې خوب ویني او پای کې دې څه معنی نو وای دا یا اوخيار ته بیانوه او یا دوست ته بیانوه اوخيار ته چې بیان کینو هغه بدل صحیح تعبیر درکې او دوست ته چې بیان کینو که تعبیر ورته خده کنه دا به درته وایي چې هلکه بل چاته ووایي او زه پې نه پوهېږم خو که قمقل ته دې ووایي نو بس هغه به پوهېږي هم نه او داسې وران تعبیر به ورته وکړي نو امام مالک رحمت الله علیه ورته ښایسته تعبیر بیان کړو امام مالک چې کله ښایسته تعبیر هغه ته واوراو نو هغه ورته ووایي چې ته خو اوس مویلې کې پستانه به مالک جوړیږي او یاد ساته که د خپل ژوند دی صحیح ونه پیژاندو نو هالک بشي هالک معنی هلاک بشي خپل ژوند صحیح وپیژنه مطلب دا د علم میدان د علم مسند راټینګ کا او هغسې وشوه بل استاذ دی د امام مسلم مشهور محمد ابن مسلم ابن عبدالله ابن شهاب الزهری دا د قریشو د بنو زهره خاندان سره تعلق ساتي او دا هغه شخصیت دی په 50 هجری کې پیدا شوی دی او په 125 کې وفات دی 75 سال د عمر د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه او د راغونډولو د هغې د جمع کولو په یو کس پسې د تللو دا اعزاز او کریډټ د ټول نه اول ابن شهاب زهری ته حاصل دی په امت کې او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په خپل دور کې همدې په دې ماموره کړی و چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث را جمع کا نو باقاعده تصنیف او کتاب یې نشته لیکن د هغې د را جمع کولو لومبی قدم باقاعده انداز باندې چې د هغې نه وروسته ټولو امامانو بیا استفاده کړې ده فایدې ترې اخیستې ده
نو هغه ابن شهاب زهری دی، دا د امام مالک رحمت الله علیه استاد دی او ډیر څه د دنم زده کړلی.